آیا اقرار څه حکم لري یاد او یو رکوټ باندې ټکی دا دی چې عمل څه حکم لري زه اقرار د مذاهب کې ویم سوال کوم بیا د کفر معنا لغوي اصطلاحي مې وکړه او اقسام د کفر مې درته بیان کړل نن بل مبحث دی په اسلام کې اسلام څه ته وایي معنا لغوي څه ده او اصطلاحي څه ده او نسبت په مابین د ایمان او د اسلام کې څه دی د اسلام معنا لغوي او معنا اصطلاحي یا شرعي عرفي متویل شي او نسبت په مابین د ایمان او د اسلام کې نو اسلام په لغت کې انقیاد ته وایي انقیاد ظاهري د چا اتباع کول اسلمت لرب العالمین اسلمت لرب العالمين او په اصطلاح کې څه ته وایي انقياد الله ورسوله انقياد الله تعالى ورسوله الله او رسول انقياد ټول معنا لغوي سره مناسبت واضح او څو پکې لږ تفصیل نور کوي وقيل ذوقي انقياد الله ورسوله بتلفظ كلمات الشهادة بتلفظ كلمات الشهادة والامتثال بالمأمورات امتثال عمل کولو ته وایي امتثال بالمأمورات والتجنب عن المنكرات تلفظ په کلمتینو د شهادت انقیاد د الله او د رسول په دې طریقه چې تلفظ خوشي په کلمتینو د شهادت او اتيان او امتثال د مامورات وشي مامور به وي بعض به فرضي بعض به واجبي بعض به سنتي بعض به مستحبي او تجنب د منکراتو پس معنا لغوي سره مناسبت واضحه ده اوس نسبت سره په مابین د ایمان او د اسلام کې تو کوئی دواړه مترادفین دي دا یو قول د مالک او د شافعي دی یو قول د مالک او د شافعي دی د معتزله او خوارج دی او د جماهیر یعنی اکثر محدثین دی د مالک دا قول او د شافعي دی دا غي مشهور قولین دي د مالک او د شافعي مشهور قولین دي او د معتزله او د خوارج او د اکثر یعنی جماهیر محدثین دي او مولانا سے عام عرف کې په یو بل اطلاق کېږي هم وایي نن سبا یو سړي ته وایي ته مؤمن یې نو مسلمان شو
او کدا دې وته وي چې ته مؤمن دی مسلم یې نو دا نشي کېږي یا ته مؤمن یې مسلم نه او ته وایې چې زه خو د مراد ته نه معنا لغوي اخلم نو دا بنم نه جوړېږي دلیل یې څه دی قرآن حکیم کې الله فرمایي واخرجنا من كان فيها من المؤمنين واخرجنا من كان فيها من المؤمنين چې په دې قريه کې کوم مؤمنین او دې وستل وما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين هغه مسلمانان یو کور چې کوم وستل هغه مسلمانان یو کور نو الته په حساب د مؤمنین او دلته په حساب د مسلمانین فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين نقول سيوة دوي كما هم المؤمنين نوم ياسوي فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين يوفور نوم بقروا يوفور مسلمان قال ده بدا المؤمنين وإطلاقه قدل ده بدا المسلمين وإطلاقه قولي هو شيء شو بلکہ اللہ فرمائی حکایت کری دیو پیغمبرنا یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین نقول هم آمنتم ورطوی هم مسلمین ورطوی یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ اذا قوما ان كنتم آمنتم بالله كستاسو فالله ایمان وی فعليه توکلوا ان كنتم مسلمين التوت مؤمنين وی ان كنتم آمنتم بالله او دلتا ورتسوي ان كنتم مسلمين وتوي يا قوم ان كنتم آمنتم بالله فعليه توکلوا ان كنتم مسلمين دعوه تو کوئی متوائنان دی بالکل ایمان باطن انقیاد سر لگی اسلام صرف ظاہر دوئے قیل قول دیانا دا سے خاص شوک بنشتا قیل لفظ دے دلیل سرے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا قالت الاعراب آمنا اغیب دمون ایمان دے ایمان مراوڑے دے قل لم تؤمنوا ایمان منشتا ایمان من دے راوڑے ولیکن قولوا اسلمنا اسلام مشتا لگو ردت اسلام مشتا ایمان نشتا اب یوم بیا ولی وطا اللہ و اجساس و اسلام مشتا و ایمان نشتا دوارا یو شیوی او دوارا مترادفین وی متصادقین وی تو ولی ورطا اللہ وجه ولیکن قولوا اسلمنا اسلام مشتا ایمان منشتا ولی رد جواب دلتا اسلام نقاق اصطلاحی مانا ندا مراد زمون نسبت اصطلاحی مانا و دا ایمان ہوگا نا دلتا لغوی مانا مراد دلتا دا اسلام لکا مانا مراد چه انقیاد ظاہری دخلی دی بس او اصطلاحی مانا ما سکڑے وا اخو ماویلو چه انقیاد دا اللہ و دا رسول چه تلفظ پا کلمتین و دا شہادت ہوگی مامورات باندی دیانو کی و دا منکرات و دا جنو ادنا پیشے بہا نو دلتا کی ما سے جواب ہوگا ہدایت دا اسلام نسبتو کو دا ایمان نلے کڑے نو دا اسلام کم مانا دلتا رشتے شویدہ لوگ ابھی ظاہری انقیاد دا منافقی ظاہری انقیاد اور دا کو جکم نسبت سے نو دا اسلام اصطلاحی و دا ایمان نسبت کرتا ہے
دریم قول پکې دا دی چې نسبت په مابین د دواړو کې عموم خصوص من وجه دی. دا د متکلمین او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قول دی. متکلمین او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قول دی او د متکلمین یعنی من وجه ایمان عام د اسلام خاص دی، من وجه اسلام عام د ایمان خاص دی. نو ګوره په عموم خصوص من وجه درې مادې غواړي، یو ماده اجتماع او دو مادې د اختراع. نو اجتماعي معنی څه ده؟ ماده چې هم به مؤمن وي او هم به مسلم وي، دواړه وي پکې. لکه مخکې تېر شو چې واخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هو مؤمن ويرجو مسلم. يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. يكونوا مؤمنين بمسلمين الحمد لله. او مادر افتراق چې مسلمان وي مؤمن دی، مسلمان وي مؤمن دی. لکه دا بل چې موي قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اسلام شته ایمان نشته، اسلام شته ایمان نشته. او چې ایمان وي اسلام نه، لکه یو سړی په شاهق الجبل کې دی، داسې ځای کې د غر په یو غاړه کې یا په یو غر کې چې هغه ته د پیغمبر او د قرآن دعوت نه رسېدلی، نو دی به په خپل عقل د الله وجود او وحدانیت معلوموي. الله وجود وحدانیت په خپل عقل معلوموي، بس نور خیر دی که دی د دعوت نه دی رسېدلی. ایمون او دس روجا دا نور شیان نه پېژني، هغه محبوب موقوف دي په واحد دعوت نه دی رسېدلی. نو دی مؤمن دی مسلم نه دی، دی مؤمن دی مسلم نه دی. د پیغمبر دعوت دغه دوه باقی معلوموي، که هغه معلوم نه کړه نو بیا و کافر او باقي خو د نقل سره تعلق لري، نقل ځکه رسېدلی نه دی. نه پېښې خبره یاد دې شوه. نو چې دواړه پکې وي لکه ما راته آیت نه قرآن حکیم ووایي، حکم یې دی فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. يا مسلم اسلام بوي ایمان بني لك قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اسلام دې ایمان نشتا، او ایمان بوي اسلام بني لکه چې یو سړی د غار او صحرا په غاړه کې لوی شو، د پیغمبر او د قرآن او د اسلام هېڅ دعوت نه رسېدلی، نو او دې د عقل نه د الله وجود وحدانیت معلوم کړي، دا پکې شرط دی. مؤمن دی مسلم نه دی. بعض علما وایي چې ایمان عام دی او اسلام خاص دی. ایمان عام دی، اسلام خاص دی. عموم مطلق دی پکې. وی په نصوصو کې د اسلام نه تعبیر شوی دی په عقاید او په اعمالو ډولو. دا به راشي انشاءالله په بخاري. د اسلام تفسیر په چا شوی دی؟ تفسیر د اسلام په عقاید او په اعمالو ټولو شوی دی. عقیده به هم ټیکي، اعمال به هم ټیکي، هر ولې مسلمان او ایمان صرف په اعتقادیات په اطلاق شوی. والایمان ان تؤمن بالله وملائکته
وكتبه ورسوله راب الشهادة جبريل والنصوص كده ایمان تعبیر 50 ہے روایت باقاعد کامل و ذریعہ کری والنصوص کی تعبیر دا ایمان نا باقاعد شویدی کہ اعمال و ذریعہ او کر نہیں او والنصوص کی دا اسلام تفسیر باقاعد و اعمال و شویدی زبرت و محاکمہ کو خبرتات دا سانش المحاكمة لا جبعان عرف في يوم الاتلاقي كل مؤمن مسلم وكل مسلم مؤمن مردان مؤمنين ويودان مسلمان فعرف کے عرف یادوں فعرف کے اطلاق في يوم الشاعر دے فعرف کے دا مؤمن اطلاق کو مسلم او دا مسلم اطلاق کو مؤمن کی فیو سری دوے کہ مسلمان ہے وہ مؤمن نے نظرتی بدل ترجم ہوگی کوئی جماعت کافر اور کوئی اور سڑی ہے کہ مومن ہے وہ مسلم نے کیا سر جگہ ہے نبعان عرف قسم ہے لفظا اور عام عرف کے اور عام استعمال کے اطلاق بیوم الشایع بیوم التاکید اور شیء تا بجاتا ہے کہ مومن ہے وہ مسلم نے اور تو مسلم ہے وہ مومن یہ خدا خبر دے کے واجب عام عرف کے بیوم الاطلاق شوی اور بنصوص کے بیوم شوی راوشی پر بعض نصوص کی بات ہوا ہے بعض نصوص کے بیوم الاطلاق شوی اما لدولہ بے فأخرجنا من كان فيها من المسلمين فما وجدنا عليها غير فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكل إن كنتم مسلمين اور امام بخاری و بباب التکید کتاب الایمان کے براشی نو بعض نصوص لفظ میں کرے ہوئے سمجھے ہوئے بعض نصوص کے اطلاق بیان الشیوے اور عام عرف و عام استعمال کے بیان الاطلاق کی گئی بالمشاہد یا وشوا دویم دارے کہ اسلام صرف معنی لغوی والم کے القیاد ظاہری نو بیا تغایر دے کہ اسلام کما معنی واقعا القیاد ظاہری لیکن اعراب شبیر نو بیا تغایر دے بالکل یا خدا منافق ہم اسلام شتا ایمانی شتا کہ اسلام نہ مراد سوا ہم چاہو سے انقیاد ظاہری صرف معنی لغوی واخلو صرف معنی لغوی انقیاد ظاہری والو باطنی نا ربیع و تغایر ایمان تا انقیاد باطنی تا بھی برما ویلے استسلام باطنی انقیاد باطنی اذعان میں ویلے قبول النفس میں ویلے استسلام باطنی ویلے کلے ویلے ایمان انقیاد باطنی و انقیاد ظاہری تا فقط انقیاد ظاہری والا فقط چه باطنی مسئلہ نہیں تو کمانا لغوی والی کہ انقیاد باطنی رو بیتا غائب اور کدا اسلام نا مراد کہ انقیاد ظاہری باطنی دوارا والی اصطلاحی مانا اسلام نا مراد دو مانا واخرما اصطلاحی کہ انقیاد ظاہری باطنی ولے لکہ اصطلاحی معنی کے تلفظ بکلمت شہادت دے اور تلفظ بکلمت شہادت سجے دے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ایمان دے تب ایمان دے اب اتیان کو معمورات و اختصار و تجنب و انتظار بچکول دا منکرات ہونا نو کمانا اصطلاحی دا اصلاح و اخری نو بیعین ایمان ترے خبر تاسو تماؤ لگستاس ہوئی ہے عام عرف کے بیوم الاطلاق کی اشائی ہے خلاص اشفاق کمانا لغوی والے فقط بیا تغایر شو او کده اسلام معنی اصطلاحی واقعے نفس ایمان دے بیا خلاص اشفاق خبر مولانا سے اس براشو بالمبحث کا
ईमान की मज़ाहिर यो मज़हब द मुर्जिआ दे जब ममा तसव्वुर करे तासो मज़हब को कि दा मुर्जिआ सूक्ति दा करामिया सूक्ति दा जहमिया सूक्ति दा टोल तरतबे इंशाअल्लाह यो वला बात की और दा मखबल तरीका दा और दा खबर आदत समझ बोले द टोल खबर यो दा न को बया उलमा पर ख्याल के वक्त तक पड़े के उले जो को म्याश के बटोले में दे के उले दा बदले पर जाता है और फिर पता सो बगरानी रश दा सुबाने को बोल दे रश सिर्फ जल्दे दा यो अकीदा ذکر قوم مرجئه وسا عقیده دا اغیبی ایمان فقط تصدیق دے بس تصدیق ما قانون بولے ویلے تصدیق شرعی میں خبر آوازنا واپس گئے ایمان فقط تصدیق قانون ما ویلے تصدیق شرعی بس اقرار و عمل لئیس دخل بنا ایمان فقط تصدیق دے بس دلنا انقیاد بھی دلنا تصدیق دے عمل و اقرار نہ اس دخل نہ ورگئی ورد بھی ایمان تا بسیط ہوئی بسیط بات ایمان فقط تصدیق دے لا يضر معصية لا يضر مع الإيمان معصية اس معصية کا وقت نقصان نہ ہوتے ولا يفيد طاعته طاعت اس پیدا نہ ہوتے معتد به پیدا معتد به لکه موږ چې وایو کدی کړي وکړه نو جنت ته ولاړ شو کدی ونه کړه نه ولې پس وی چې تصدیق درانه جنت ته ځي لکه اعمال وکړ الله په خوشاله شي لکه زیاته پیدا به ملوي که ګناه یې وکړه څه نقصان نه راځي جنت نه به محروم کېږي او کله ونه پای او خبره او ایسوي دا او دلایل مراشي دا څه ولا خبره نه ده حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جا کلمتين شهادت او دخل الجنه ابو ذر والتصوي وإن زنا وإن سرق وإن زنا وإن سرق جاوي وإن زنا وإن سرق وإن زنا وإن سرق جاوي وإن زنا وإن سرق وإن زنا وإن سرق على رغم أنف أبي ذر تغسل نصوص تدبير يقول أخي جوابنا مدرسون زنا رسل برادي سوائي خطرناك فرقه الطائفة دا و امام بخاری دا کتاب الایمان ټول بدویرت کړي ډیر خطرناک ده ویلا تفیدو مال ایمان لا یفید طاعته اس معتد بها وایا بدنه ورته کله کې دې موږ ذکرې اځ کړي او کله دې کړي یاد سره او معصیت ضرر نه رسي کله نه کې راکا کې او غلا بولتي کې او پردې مال حرام ارسه کې بیا هم جنت ده دې تصدیق سورہ خطرناک ما سره بلا دلائل من ترك الصلاه متعمدا فقد كفر بالشرك اذا مثلا من ترك الصلاه متعمدا دې څه مسوي او قران حکیم دې کې وایي چې اولئک هم الفاسقون دې سره مسوي اولئک هم الظالمون دې سره مسوي ذلك لهم خزي في الحياه الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم دې سره مسوي او لا يزني حين يزني وهو مؤمن ذلك زنا نه کوي چې کوم وخت زنا کوي او دې مؤمن نه دی ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس فيها أبصارهم وهو مؤمن إذا رسول اول حدیث کې نه راځي چې کوم سړی په ګناه کې مبتلا شي نو خرج منه الایمان دې سره وسکو
ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकुन हवाहु तबअन लिमा युहिब्बु बिही ज़रसुहुम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिहि ज़रसुहुम। अरे अहादीस ज़रसुहुम इस मंज़र के तमा क़ारून व हामान व उबय इब्न खलफ भाई अगर रिवायत ज़रसुहुम का कुरान हकीम के रब्बुल आलमीन फरमाए यौम तबियद्दु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह और कब जाए के राजी यौम युहमा अलैहा ईमान नवर की ज़कात नवर के यौम युहमा अलैहा फी नार जहन्नम व तुक़वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम वज़ूक़ू मा कुन्तुम तकज़िबून ज़रसुहुम। हमें इजमाली जनता हुए दौर रवाना था वो सिर्फ तमोजिया वक़ीदा जो पे जनता सभी ईमान तबसीत भाई कि ईमान फ़कत तस्बीत बास और ईमान सरत्वात पैदा न वर्के वो मौतत बिहार में बेचकर तो आज की क्या चलता है और मासियत दरार न वर्के तो अल्लाह तबारक दे मासियत है तो ये मतलब दरकारानियाँ होते dan ciptaan ada di negara Yesus kita berkawin dan bila nanti pak Lewin kalian tidak lewat itu bukan lewatnya kan kalamia mazhab ni kalamia sawai bi iman faqat iqrar tasdiq bigani masyaallah ईमान फकत बचा से ही रहेगा इकरार बच्चे पकड़े ने करी में शहादत तो बेबस मोमिन तस्दीक भी करी पर मुनाफिकीन में बैठो नुकसान से रखा मुनाफिकीन से दे रखा और बात है पकड़े बता तो मुनाफिक अब्दुल्लाह इब्न उबय मुनाफिक को पकड़े इकरार ये इकरार है वो तस्दीक भी क्या नहीं अब बात नहीं बता हत्ता जैसे कभी वो ईमानदार ही नहीं है जब मुनाफिकीन जो मुसलमान पर औरत पर बिलगाम की सबर का हुआ तेरे मदद से जहमिया ने वे ईमान मारिफत से फाखा था मारिफत तेरा रहे तो तस्दीक भी करी ईमान मारिफत तब मारिफत तेरा है तस्दीक भी करी अलग ईमान तेरे मारिफत में काका जी मेरा था बड़े मुसलमान मारिफत में वो तस्दीक नो अबू तालिब से जो अबू मुसलमान को मारिफत है वो यहूदियान ने सकला यारिफूनहु कमा यारिफून अब्नाअहुम कुरान में फलम्मा जाअहुम मा अरफू दफमा अरफू फलम्मा जाअहुम किराअत मा अरफू नुकफरू बिही वजहदू बिहा वस्तयक़नतहा अनफुसुहुम वजहदू बिहा वस्तयक़नतहा मारिफत है वो और फिरौन तमाम भी आवेगा ना फिरौन तब मूसा अलैहिस्सलाम सवई वलक़द अलिमत मा अंज़ल हाउलाइ वलक़द अलिमत मारिफत इश्ता जबली फिरौन तब वलक़द अलिमत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन तसवई वलक़द अलिमत अस्ताइलम मारिफत इश्ता मा अंज़ल हाउलाइ इल्ला रब्बुस समावाति वल अर्द मा अंज़ल हाउलाइ इल्ला रब्बुस समावाति वल अर्द बसाइर मूसा अलैहिस्सलाम मतवई वइन्नी लअज़ुन्नुका या फिरऔन
तो दो आयातन बिल्लाह और कुरान नकल करे मालूम नहीं किया कि फिरौन है वो ولقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر ولقد أظنك يا فرعون مسكورا وإني لأظنك يا فرعون مسكورا ولقد علمت قرآن وي نقول معرفة فرعون هو الحاصل له بداهة بعد المدن بيوضع كذا سماعتكم لم ونمخيرهم بيوضع معكم نذهبهم أو مدن تشو في إيمان فقط تصديق إيمان تبسيط رأي أو لا يضر معصية ولا يفيد فاعل طاعة وتدميرها فعلا أو كلامية سوي ويصرف إقرار كتصديق وتلبية وكنمي أو جهمية سوي صرف معرفة كتصديق والسلبي أو كنمي لك بصمح كرامي بالمدن ده معتزله وده خوارج دي اغيب ايمان مركب تدوي تصديق بالجنان اقرار باللسان او عمل بالاركان تدريب على المركب او یو بوسر بلم یو قوم مرگره کم افوزر مرگره کم بالفرق در طبیعه کن بلکه ایک صبر بدا معتدلہ خوارج وی ایمان مرکب دے رسول سی دنوں نہ لگا تری مرکب کم تصدیق بالقلب ہے بالجنان عمل بالارکان ہے بالجوارح او تلفظ و اقرار باللسان والجوارح تری ورقه مركبش سمعت إقرار فوق شو بإيمان لا خطأ كعمل فوق شو يا كافر أو كتصديق فوق شو يا كافر بس كون شو رأتي وين إيمان نو صرف ده معتزلة أو ده خوارج وكل ناس كده فرقتين كل ناس كده فرقتين ولي مطبعة متفق دي كتصديق فوق شو يا كافر دلته کوئی متفق دي ښه دلته څه دي متفق دي که تصدیق خود جو څه دي کافر دي دلته خو دویمه خبره شته نه که تصدیق خود جو بیا کافر دي هغې کې خو دویمه خبره شته نه که تصدیق خود جو بیا سړی کافر دي او كعمل فوق شو بدي کې ورکوټ اختلاف دي دي كعمل فوق شو نو دا خوارج پرس کافر دي او د معتزله پرس د ایمان نه قوت او کفر کې نه دي داخل یو منزله بین المنزلتين دي څنګه کومه خبره ولنن کې پر اصل کې تصدیق فوق شو جواب کافر دي ټول پرس او عمل فوق شو اقرار فوق شو تصدیق شتا نو د خوارج په نسبت کافر او د معتزله په نسبت ایمان نه وته دي خو کافر نه دی په یو منزله کې نو د دوارو په مخلد په النار دی عمل فوق شو د دوارو په نسبت یې لګا مخلد په النار اقرار فوق شو د دوارو په مخلد په النار يعني اخرى حكم کې دوه فرق نه کوي تر کوئی شويه کنه ایمان مرکب شو دوه د دریو ځینو مرکب شو تصدیق فوق شو سوای کافر دی او کچرته اقرار او عمل فوق شو آیا نو خوارج باندې کافر دی او معتزله باندې باندې ایمان نبوت او کافر دی او منزله بین المنزلتين او ورې پدې د دوه اتفاق دی يبقى عمل فوق شو مخلد في النار دي ورد برقان في غرق ورد برقان ولي كنت برمي كافرين كنت شبري فاضي
Adibule mukafiri, haji shibri bawa. Zakat dibule mukafiri, zakat dibule shibri bawa. Berbuti guna dia bukan kafir. Lekin diberi kalau tak ada cakap perhari ini kafir. Zakat dia bukan kafir, gelar dia bukan kafir. Agak satu berganti kena diwayar. Dia wajah Imam Bukhari pun kita beriman di posisi Rasulullah dia berlaga. Lagi Rasulullah dia mana video Bukhari berasal dari kata kerja. Jadi पूरा क्या गुनाह बफिल करना के वल्लाह और मुझे अव्वल दिन खदर इमाम बुखारी वला खर मची सवाई अगीब इब्न मुस्क और मुस्तलिम लबरते तो वजूद है मस्जिद तो जजारा भी तो क्या कहा जब इखवान नहीं कहा ऐसा नहीं है नसिहत का बतावा ना करे दिल लोगट तावा ना नहीं करते बाहर के उस बराशु मसलक ता इमाम सलासौ और जमाहिर मुहद्दिसीन और इमाम शाफी अहमद मालिक शाफी अहमद इब्न हंबल और जमाहिर मुहद्दिसीन अगी हामुल की ईमान मुरक्कब दे शाय सलासों में अगी हामुल की ईमान मुरक्कब दे शाय सलासों में सिर्फ यह खबर है कि वे तस्दीक रुकन असली दे او اقرار او عمل ركنين زائدين دي ركن اصلي دي زائد من ركن دي ورفض سجو معتزله خوارج دري واره ركن اصلي وي دغه خيو پر ركن اصلي او جماهير محدثين او ائمه ثلاثه تصديق ركن اصلي وي او اقرار و عمل تا رکنین اصلیین نوی بلکہ رکنین زائدتین ورطا ہوئے تو بتا دو جو مثال کرتا ہوں انسان دا سر رکن اصلی دی ولی کدا سر ختم چی انسان نسبت جب ختم انسان دا خیق دا کم رکن دی مولانا سے اصلی دی کدا ختم شو بے انسان نسبت और एहसान अल्लाह शुरू करते रुकने जाहिर दे पैदा और किस्ता कदानी भी हम सड़े दे इंसान दे जब दे वो गेरू गंदे इशावा वे जाहिर होते दे ताकि रे रो गंदे असर वे गेरू गंदे वो कदे ले कर लो बिया इंसान और इंसान वो जो भी बहावा नो अगली कोई के त्रे वाला रुकने स्थिति मुतज़िला खवारिज वे यो हम बहुत शो दा ईमान जो है कोई है और बीजा वो ये मसला तो जमाहिर मुहद्दिसीन शाबा ये तस्दीक रुकन अस्ली लगा सर या इंसान दा वजूद में सारे तो खत्म शी ईमान बराबर से खत्म बशी और अमल और इकरार रुकने दी हुक्म रुकने दी समझ कर कदावी वो इंसान व कामिली ईमान व कामिल ईमान बसी कामिल और करनी नो बिया हम से तज़ैब में कलसनी वना दिस भाई नो गदार रुकने दी नो नाक़िस कोई शे खबर बल मतलब जमूद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पूरा किताब ख्याली अगीबत रुकन जायज वले अगीबी दा इकरार वक्त दा साथिगी हुई इल्ला मन उकरहा व qalbuhu mutma'innun bil iman बिमुतमका बच्ची मका शराब उसका परवाह नहीं था तो पक्के दरवाजे के लो कलिमा कुफर व इकरार इंदर तुलत ويرى قلبه مطمئن بالايمان كذا ظل الايمان لا وجاء خبر الله سبحانه يسرى كافر
زوج مقام تصدیق وي کله کې تصدیق نه بیا کافر کېږي اقرار او عمل کو ته شي پروا نشته یعنی پروا نشته دا معنا چې پته اقرار شوی دی پر درمانه شوی نو کافر کېږي په نه نو ګروپ نشته نو بیا به اقرار سره کافر کېږي ایمان نه وته بیا به عمل ترام کافر کې ایمان نه وته نو التوي کې ګوره قلبه مطمئن بالایمان چې لکه ول ایمان وي او که په خپل او عمل کو ته چې پروا نشته پروا نه باندې ایمان نه کوي اوس ان زمون په امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ باندې او اهل التحقیق محققین علماء هغه ایمان فقط تصدیق دی څنګه مرجئه او اقرار او عمل شرط دی اقرار او عمل سری شرط دی اول الشرط دی سبب تک اقرار او نه مخکې ما وې زه په حکم دنیوي نشم جاری کولای چې دا مؤمن دی د مسلمان مبارک نه کړی اقرار یې لري چې عمل فوق شو د فاسق په دوزخ ته ورځي زه په حکم د کامل مؤمن نشم جاری کولای نه په به خبره سمې وایي چې ایمان سره تصدیق لري فقط او اقرار او عمل څه دا شرط نه دی جز نه دی بلکې څه دی شرط دی د احکام دنیوي او د عالم مؤمن کې د عمل او تقوا دا عمل نه کې اقرار نه کې بیا څه څه په پیغام کې دا مؤمن دی ما دا بیا مؤمن نه ښکاري وریا خبر او ساته فخارج کې زمون غوډای مو سلاسو من اس فرض دی او جماهیر محدث اس فرض مخالف اس ولی اغي هم کوئی کا عمل او اقرار کو شو فاسق مقام او عمل اقرار کو شو فاسق اغي هم کوئی کا عمل اقرار کو جو ایمان نسری جو ایمان کام او ایمان نو بخارج کې کیسا فرق بیننا و بینهم اس خارجی فرق نشتا اغي هم کوئی تصدیق کوئی مومن دی منگا موئی تصدیق کوئی مومن دی اغیوی چې عمل اقرار فوت شي نو سړی کافر کېږي نه فاسق دی منګه وایو کافر کېږي نه او فاسق دی په کومې په خبره د معتزله او د اوس فرق دی په دې پوهیږم د اون نسبت چې تنیتا د اونې نسبت کې چاته تنیتا نو تنه کوم جز دی اصلي تنه کوم جز دی اصلي کدا تنه لا ختم کړو باقي نه پاتې نو هغه وی چې دا ایمان شجره ده او دا تصدیق او عمل او اقرار تنه ده معتزله خوارج چې ایمان شجره ده شبا او دا تصدیق تیرا سره وایا او عمل اقرار څه دی دا تنه ده نو چې تنه نیمونه قائم نشي پاتې کېږي او ائمه ثلاثه او جماهیر محدثین وایي هغه وی ایمان شجره ده او دا اونه دا او دا تصدیق چې دی تنه ده او دا عمل او اقرار احرامون و ساگی دی ټول جز دی دنام جز دی اخرام هم جز دی دنام جز دی اخرام هم جز دی نو ایمان شجره دا او دا تصدیقی سچے شو تنا دا صاحب الشجر تنا نو کتنانی ایمان نشی باتے گئے دی تنانی نو اون نشی قائمہ او دا عمل اقرار سچے دے لکا دی احرامون دی کدا اجزاء تلرم کې اونه وته وي وناغه شوا دغه مقصد میوه وا چې خرابونه نه میوه نشي کېږي دغه مقصد سورې دي چې خرابونه نه سورې نشي کېږي دغه مقصد څه دی میوه د خرابونه
مقصد سورة لي لكن خلامنا دي سورة نشتا نو أخي دا شجري تكسين के तना जुड़ते तो तस्दीक दरा जुड़ जाए और दा शजरी किसी का दा अक्सर अजदारी नो हमारे विकरात अगर जुड़ जाए जला बोल चीनो होना खुदा होना फैसला तो ईमान को भी क्या हमारे इकरार नहीं होना फैसला है जरा का कोई नहीं मतलब अब हम बोल के ना ईमान दा जो अज़ान ने जैसे के रहेगा शुरूत थी दा चार बार शुरूत थी वाया दा इजरा अहकाम दुनियावी होता दा वला शर्त थी दा वला शर्त दा بعد इजरा अहकाम दुनियावी आओ जगह दा बता दो मिसाल तरीबा मिसाल दा खबर आसान है जो स्कूल के द स्कूल उस्ताद दा शर्त दा बोले दे कि माशूम दा खड़ जाने ला गाला के मसाजे दा शेवा शीदा का राइनवा अकारसी इबाही लिखली जिला दरिम जुवा तारीख का एडर के का तबे गाला बस तबे गाला की दा शुरू थी उस तजा से रखा है कि जामे अखल बिला नहीं पड़ेगा गाला की अगर निकाल नो वेदा बे बसर निकता चलो और दाम को जुल दरी माशूक नहीं वो शुरूत तीर दरी माशूक दबारा अहकाम दस्कुल पर अरे जारी की जिला शुरूत भी और जिला वो जरा नहीं नो अहकाम दस्कुल पर न जारी की नमुदारा मिसाल नो पनम सुना मर के मौलाना से वो बहारत के ज़मन और जमाहिर मुहद्दिसीन और ज़मन और आइमो सलासा और परमेंट के फरक नहीं तभी वो जो है और इकरार तफसील दा ना पलून करे और अमल बयान दा जरा ले अमल पहुंच शो नंबरिन द मुअतजिला और खवारिज द ईमान नवत मुअतजिला व का मर्तबा के लिए खवारिज व काफिर अरे मुअतजिला और खवारिज बजात जोटे के रहता हूं मैं बता न बने हवा मुअतजिला पसर कैसे शेरे लगा नो औ मंजिला पसर के मीम दे बस वही रे ना المعتزلة وفسر كسجير ميم أو منزلة بين المنزلتين فسر كسجير بس إن شاء الله नहीं बहुत बदलना नहीं अब द जमाहिर मुहद्दिसीन और इमाम सलासा पर इसका अमल फौज शो नफासिक मुल्ला वो अमल फौज शो नफासिक बहुत बड़ा फिलसफा में दलाइल करता है तब हम दलाइल जुड़ूबी दलील दाने मौलाना से वो जुड़ूबे ये सारे उसम यो काफिर का दावत वर्गी नुसब होता है आमीन और जिस सहाबा और रसूलुल्लाह मुबारक दावत वर्गो काफिर होता तो बकरों ने अपनी दावत कर रिवाया आमीन या अय्युहन नास आमीन तो ईमान नाबी का माना पे जंदरा सिर्फ तस्दीक अगर मुबारक और भी तो पता हो कि ईमान तस्दीक अमल है ना पे जंदे वले ना पे जंदे तक अमल लाजिम मुन लाजिम रोजा लाजिम है ना ज़कात का लाजिम और कम देने मारिफत मासिवे मा इतने के अमल जुज दे अमल अगर वक्त जो अमल लाजिम नो उसी के मान से आमीन उधर क्या काफिर थे मुसलमान शाह नो अगर मुसलमान खुदा माना मानी की ज़रूरत नजर रसूलुल्लाह मुबारक खैरी पैगंबर माना मदा कायल को माना ता पेजे लेकिन अमल अगला न पेजे अब हम सब भी के ऊपर वजह से पे और जिदा कलिमे शहादत की बेजोर तब में करे हुआ है अल्लाह के अल्लाह मुन पेजे मुन खबर अल्लाह मुझे पेजे ना मुझे ना खबर करे अल्लाह ज़कात न पेजे ज़कात ना खबर करे अल्लाह हज न पेजे हज ना खबर करे अहकाम शरईय्या सन पेजे ना पता होता नहीं और जो बता मोमिन में बिल्कुल बता मोमिन में मान जब मुसलमान थे पहले वक्त के देवर शुरू में जनाजा तो और मुसलमान मुबारक के खाओ खुलासा कलाम से शुआ कि अरब होता रसूल मुस्तहलन हुआ है कि अरब मुखातबीन पर ईमान नावी द ईमान न कम माना पे जला तस्दीक अमल में मैंने पे दायो दली
او زمان دليل اولئك كتب في قلوبهم الايمان. اولئك كتب في قلوبهم الايمان. بدل کې او تصدیق قلب له نسبت وکړه. بدل کې څه لکه تصدیق وي. بدل کې عمل نه، عمل په جوارح باندې. بدل کې اقرار نه، اقرار په لسان. نسبت الله قلب او اولئک كتب في قلوبهم ایمان. نو چې نسبت قلب او کو نو بدل کې سی مولانا وایا تصدیق عمل بجوارح او اقرار بلسانه. قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. نو الله پاک د ایمان نسبت چاته وکړه. قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. نسبت د ایمان او شو قلب دا او بقلب کسی تصدیق عمل وقلب کلی اقرار وقلب کلی اخو جوارح. الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان. نسبت د ایمان چاته وکړه لکه قلب. یعنی په دې ټول نصوصو کې نسبت د ایمان چاته وکړه قلب او دا ټول پکې راو. دا ټول د یو دلیل شو بس چې نسبت د ایمان په دا ټول نصوصو کې قلب ته شوی او په قلب کې تصدیق وي. الا من اکره عمل نشتا، الا من اکره اقرار نشتا او قلبه مطمئن بالایمان. وی ایمان بلل کې پروت دی. نو ایمان کې فقط خپل کې صرف تصدیق وي، لکه فقط تصدیق وي. عمل او اقرار په جوارح او اندامونو کې وي کنه. دا یو دی، دا ټول یو کا. بل ځای کې رب العالمین فرمایي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات. یو ځای نه څه ذکر کوي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات. نو عمل عادت په ایمان باندې، عمل عادت په چا نو جوز بکل عادت کی نا کله ایمان نا عمل جوز شي نو جوز ته د بکل عادت شوی دی. لا ماتو بل کې متغایر دي. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات عادت عمل او په ایمان باندې. نو عمل جوز کته ورته ہے، کجو د زائد ورته ہے او کجو د اصلي ورته ہے. اور عقد د جوز پر کل باندې نه کېږي. ماتو بلے کې تغایر وي. ایمان جدا شری عمل جدا شری. ایمان د زړه عمل ورته شرط دی. بلندر ہوئے قرآن حکیم کے بدلے اللہ فرمائی من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن. ایمان شرط عمل شو. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن. ایمان شرط شجاع دپارا عمل او کل تجوز دپارا نشرط کی. کل تجوز دپارا نشرط کی. کل تجوز دپارا نشرط کی اور دلتا ایمان شرط لگاو. اور دیر دلیل درتا ہوئے بل وایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فأصلحوا بينهما. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا. نقول يقتتلون سماعي بيجي عمل بہت شوی دے. يقتتلون سماعي بيجي وایا معصیت دے قتال او بیا ہوتا مومن ہوئے. جلکت مدی پوری شوی بیا ورته سوې مولانا صاحب
ان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ولا اقتتلوا سلام القدس شويله معصيه راغله اقتتلوا سلام معصيه راغله دو مسلمانان ولي رسول الله مبارك فرمائے دوڑا بقول کی قاتل و مقتول تصفو تقوس دکھائی اذا قاتل مهم تمالون دے فما بال المقتول مقتول ولي فأول كده فإنه كان حريصا على قتل صاحبه أخذ قبل فقتل الحديث وغاوب على المقتل نو عمل فوق اقتتلوا راغل اطلاق بيانا جاشة بيدي مولانا سيبا دا مجابا دي رسشو دا معتدلة وخوارج رسشو او پتہ لگے کہ ایمان تصدیق عمل نہیں ایمان تصدیق فقط اسامہ ابن زید سے چل کرے وہ جہاد کی اسڑی کلمہ وہ بھی مرتا جہاد کی وہ کافر کلمہ ہوئی اب یہ مرتا رسول اللہ مبارک کا دسر ہوئی وإذا ولد مرتا أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله أو تسوي بأنه كان متعوذا ثاني بچكاو ونكيو هلا شققت قلبه هلا شققت دولة رسيري كريم نقول التلفظ ماذا كريم عمل جزء بينهم يأخذ في عمل متحقق ولا هلا شققت قلبه وفي رواية هلا شققت من قلبه معلومي لك إيمان محل تشي رواية قلب ده معلومي إقرار فقط كره بيا تلفظ فقط كره بيا مد رسول الله مبارك دولوه شي إيمان بإقرار دوي بس إقراري كره هلا شققت من قلبه یا اللہ شققت قلبه اغیر نظمہ لگی وایا کہنا ہے چیدہ ایمان محل قلب دے او قلب کی فقط تصدیق ہوئی بل احادیث کی براشی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بریر الرسول کے دا ایمان تعریف و تصدیق سر کرے بریر الرسول کے دا ایمان تعریف جا سر کرے تصدیق سر لکہ حدیث جبریل کے رہے مل ایمان ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ الحدیث یعنی تصدیق بالعمل خلاصہ خبر سشوا اے بریر الرسول کی نسبت دا ایمان قلب دا شویلی سمیں ہوئے بریر الرسول کی نسبت دا ایمان چاہتا شویلی او قلب کے صرف تصدیق عمل قرار نہیں بتاؤ دویم سنی دویم عقب دا عمل پا ایمان شویلی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات عقب دا عمل پا ایمان شویلی نجوز بکلنا عقب کی ماتو بلے کی تغائی ہوئی معلوم ہے کہ ایمان عمل نہ صرف تصدیق دریم میں سوئے کہ ایمان شرط دا عمل دی ایمان سرے وہو مؤمن شرط دے قلتا جو دبارا شرط نشکی ہے بل میں سوئے بل میں دوئے کہ ان طائفتان من المؤمنین اقتلوا دا ایمان سر ضد عمل راہ دے کیا بسے عمل منتفی دینے کا ضد راہ دے نو معلوم ہے کہ دا ایمان سکرے فقط تصدیق دے اللہ شققت من قلبه نہ معلوم ہے کہ ایمان تصدیق دے اور ربی مقاتلین رسول اللہ مبارک صحابہ اور کبھی آمین واقعی کہ عمل نہ بیان دا صرف تصدیق ایک بیان دا صرف تصدیق تیرا سوال مشکل ایمان فقط سجدے رکھا تصدیق اور عمل اقرار سجدے رکھا شرط کا احکام دنیا بھی ہوتی بس تیرا تصدیق نہ سبا کرے نظر پدی پہ جنان کے لیے منس کے روجی نہیں ضرورت مومن ہے اور کمون تو روجی نہیں تھی نو بدی ہوئی تو مسلمان ہے میں ضرورت تو مسلمان ہے تو مسلمان من بدی کرے من سردا ہوئے من نہ کرے روجہ بدی ہوئی جوا اقرار شہادتین بدی کرے نہ شہادتین اقرار دے نہ کرے ذری سے پہ
तर पिढी बाबा जी खबर कोला अखवान हम परिवर्तन की द्वार से है द्वार प्यार करो वे बड़ा रवान में होता काम मुसलमान दरकार दरकार को जो हिंदू अतरना वे हिंदू मारा वाला का जगह पे पुलिस ने और दे पैसा लावा हिंदुआन को मुसल होते इधर हम खाते हुए बात है वे दोबारा अपने जगह पे सदी विदा मुसलमान का कभी दरकार कि मुसलमान है विधि मातृ मुसलमान विदो टेम के मुसलमानी ने जुमात बतीलू की भी बाबा जुमात की बिजले न वे तो जुमे पर बाबा खाल को जुमात से तेल लाओ टीवी को बले तालिबान को बगे देरो तो खाल को टीवी बनो ले चर्चा मोते करने बोला चर्चा तारा और तेल चर्चा मोते का कोर होता बाजो नदा बा इंद्वान हम जुमात तारा देगा इंद्वान हम मुसलमान में जिंदा रहेगा क्या इंद्वान हम रहेगा विदो टेम के मुसलमानी ने जुमात बतीलू की वो तो जुमे पर जुमात तथा तो तेल लेगे अमोगम और को मुसलमानी को मानते कि नवान को तब तक तना से मुद्दा न दे और तब तक न मौत आगे सवाल तो मेरी खबर मुसलमानी का जब जुमात तेल की जुमे पे बता सो लेगे हम नाम ले जुमात था और को मुसलमानी को मानते कि नवान को तब तक तना से नमना से नतर मुस के नतर को मौत आगे सवाल नो खला सर तबरे दादा जिबो तो बच्चे पे जाएगा بعملي بيجنو دولار المسخرة لا نقطة مبادرة ممكن بدي بيجن كجنادو بسمن ديوي وسقاطو بسمن ديوي نمو ميدا لكابل بجے کٹا پوندے دولار المسخرة لكن मैं नौ मजेदार जगह पट्टी वाले दे आवाज कटे टोले ما मुझे गुलिस्तान करे मानो बड़े मुहद्दिस करे लगा शिक्र है मुहद्दिस और नबी फकीह और मुफ्ती जोड़ा करेगा और मजेदार पढ़े हम से सबने टोली हो गई अच्छा अच्छा मुबासी तो माता मन बंदन नहीं सवेरे सलाम ले जाना दीदी रखे जाना किताबुल लाके को मुबारक के यानी मास पढ़ाई में मुबारक के और बस साधु जो मतलब जगह लेके तेरा तेरा मालूम में जरा काबिल बचे सशे रखा बोला न दे दागा फोन दे मां के दा अमल ना मुंतबद इला वशार उस बड़ा शुगल मबहस दा कसीरी मबहस द ज़ियादत और नुकसान द ईमान जी ईमान ज़ियादत और नुकसान लड़ी का नाम दादा मह के मबहस माउल का नाम कदाई बारा समान يذوق إيمان مركب لذي ذو شياننا بعد نمزان مريد قوية بيوس يذوق إيمان مركب لذي ذو شياننا نغيبي هر مركب وزيادة أجزاء زيادتي فنقصان أجزاء تكابر لذلك إمام قام لذلك أجزاء تزياد نشمار مقدار جگہ تشبہ حجم جگہ تشبہ और कमा और के पानी कम है करे नो कमे मदार और पहुंचे के कम शुआ वाला शुआ नो कानून डाले चिप्ता अजलाओ को ज़ियादत बशी के रहती और पर नुकसान ता अजलाओ सरा नुकसान बशी के रहती तब कानून पैदा हुआ तो जिसको कोई ईमान मुरक्कब दे शायद सरा सोना ले जो मुतज़िला खवालिद ने या जवाहिर मुहद्दिसीन दागी मताजा व ज़वाइद व तौरीक़ अज़ा और या अइम्मा सलासली दागी फजील बांधे कि अमल ज़ियादती ईमान बन जाती अमल कभी ईमान बन जाएगी तो ईमान मुरक्कब शो المركب يزيد بزيادة الأجزاء وينقص بنقصانها अज्जाद जाती की ईमान बढ़ जाती है अज्जा कमी की ईमान बढ़ कमेगी तो बस दंड खबर अदा है कि मुतज़िला खवारिज और जमाहिर मुहद्दिसीन और मुरक्कब हुई दा मेरा खबर अज्जा इधर की असलियत है मेरा खबर तो मुरक्कब होता हुई तो मुरक्कब को ज्यादा अज्जा हो जाती है तो कामल ज्यादा ईमान ज्यादा तो कामल कम ईमान कम और जब पर इस बात देवाया
ایمان بسیط دے وایا ایمان سے دے بسیط کے تصدیق دے او بسیط کے اجزاء نلری ایمان تصدیق دے بسیط کے اجزاء بالکل نلری نوچی ایمان بسیط شو او اجزاء بالکل مکمل نلری نو زیادت دا اجزاء پر آرغی پکے بسیط کے نزیاتی نکمی گے زیادت تو پدی زیادت مراد مقدار زیادت خلم زیادت مقدار مقدر هذه او شيء اجزاء ولا او شيء اجزاء تصديق بسيط ده غير القلب اللي يدرك ان المفروض ده نزياته او نقصان بلکہ نہ اس پیچھے خبر زیادہ نقصان پہ نہ زیادہ نقصان اس سے کہہ رہا ہے مولانا سے مرکب کہہ رہا ہے ایمان بسيط ده ندار تو اجزاء ده الوجدان في زيادة فسرتي أو جزاء زيادة أجزاء وزيادة بإيمان كبرته أو بنقصان أجزاء وبنقصان بإيمان كبرته نداخل الوجدان الأجزاء السادة الذي الوجدان البسيط جزئي والزيادة وكميرة وبيجي فخبر قلت تراشا فمن بعد سؤالنا اليوم ندير شيء الكتاب ده يقول من هو ربيعه بيرازم ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولمن دين سماعه नहीं इसी आदत से रुस्तरादा तामुदन प्रेदवा रुस्तरादा ويزدادوا الذين آمنوا إيمانا تكريسا أيكم زادتهم هذه إيمانا فأما الذين آمنوا وزادتهم إيمانا الذين نصوص ترسوم دين مصطفى معلومة شوى في إيمان في زيادة أغير معلومة شوى أو في زيادة دين النقصان معلومة كم شيء زيادة تأجزاء وبعد زيادة وقال شيء والنقصان تأجزاء كبير هم جاء نجيكم نصوص کے زیادت راغلے دے دا معتزلہ خوارج جماهير محدثين او ائمه ثلاثه مستدلات اي يقول زيادت فكر هذه زيادت مركب كذا معلومي كذا في ايمان مركب الذي يدري شيئا دا راوي دلائل ضبط الجوابنا دلتا مجماليكم او يا برستو ان شاء الله تفصيل الجوابنا دلتا دلتا جيكم زيادة راغلي لكنا بدي نصوص كي دا زيادة بحسب الكيف ضروري هو زيادة بحسب الكيف يو كم دي يو كيف يو كم دي يو كم مقدار توي كيف حال توي كم مقدار توي كيف حال توي طالبان کا مقدار کی ډیر دي د زیادت به حسب الکم وای د کتاب باندې ډیر دي باندې کم دي د زیادت او نقصان په حسب د کم او د مقدار دی د سړي سره پیسې ډیر دي د بل سره پیسې کم دي د زیادت د پیسو په اعتبار د کم او د مقدار سره دی هغه په کې اوس راشه وایا دا کی زیادت دور دے او دا بل کم دور دے او دا بل زیاد دور دے دا زیادت په اعتبار د مقدار نه دا په اعتبار نه چا سره دی دا کیف سره دا زیاد سپین دی او دا سمې او زیاد سپین دی روان او هغه څه دی ام سپین دی دا رومان زیاد سپین دی په نسبت د هغه دا په مقدار نه دی کنه څه دی کیف حال دوی کیف څه دوی دا زیاد بیمار دی دا کم بیمار دی دا زیاد بیمار دی دا دې خدا مطلب دا چې دا زیاد بیمار دی سر نه خو پورې نه جوړه دی او چې دا کم بیمار دی نو صرف یو ځای نه جوړه دی نه چې لږ دی نه جوړه ټول وجود سره دی زیاد بیمار اور کم بیمار دا کم خراب چاہتا سے کم مقدار در عالم کا کیف سرا دیکھ زیاد دیو بدی پیگی دیبر کے کم یو بدی دا پا مقدار کے شو
दारुल हदीस के तालिबान ज़्यादती जेबल दारुल हदीस के तालिबान लिखती कम दी दा पे एतबार न कम होता मिक़दार सर जो दा सजे लगा दा इल्म ज़्याद से जेबल इल्म कम दे दा कम हो दा पके उसको भी मिलेगा दा मुंचिवाल पर उसूल के कम ज़्यादत और नुकसान ना गले दे तो ज़्यादत पे हसब काम न दे पे हसब के दादा ईमान ज़्याद तेवल दिवल ईमान कम दे दा मतलब न रे कि दादा बड़े रुचि ईमान दे दिवल पहले दा जमाना दा मतलब बोले रे दुनिया जाना नहीं दादा दा मतलब रे कि दादा अमाल ज़्याद तेवल दिवल अमाल कम दा सिना दा ज़ियादत ईमान ज़ियादत पे हसब कैफ रे और नुकसान दे ईमान नुकसान पे हसब Bagaimana pengalaman? Dasar pentabir baru. Dari iman qalbi deh, atau dari iman zahir deh. Siapa sistemnya ini? Iman yang qalbi deh, dari iman zahir. Kita mana? Sama ada ke? Dari iman syadid deh, dari zahir siapa ada? Dan Abu Bakar iman, atau sama iman. Abu Bakar iman atau sama iman semana. Jika Abu Bakar iman las mana sama mandi. Benar ke nanti. Abu Bakar iman syar mana le sama cuta ke na. Benar ke nanti. Bagi sebab behasab ke agar syadid iman atau sama dhaif. Agar qawi le sama dhaif. Agar qawi iman atau sama saja leka. Dhaif le بحسب الكيف تجيب النصوص की कम ज़्यादा और नुकसान अगले दिवाया ज़बरदस्ती न कम ज़्यादा और नुकसान नमाए बहसब ज़्यादा जितना हो भी किया अब वो तो मेरा विचार में चलता है नंबर 1 जवाब नंबर 2 ज़्यादा पर शिद्दत और बदौल के उनका जवाब बता भी मेरे पास ज़्यादा पर क्या की माना पर शिद्दत और बदौल के नंबर 3 ज़्यादत का क़ुव्वत और बदौलत के अला ज़्यादत बजा की क़ुव्वत और नंबर 4 मुआया ज़्यादत का कमाल का ईमान और नुकसान के लिए कमाल हुआ है कमाल कैफ सर लगेगी अबू बकर ईमान कामिल ज़माना से खुलासा कलाम से जवाब कब से जिन्हें बार-बार इकरार के तलफ़ुज़ कई और ये आमाल सालिहा के वो गुनाह नज़र साथी तो ईमान सच्चे शो व कैफ के ज़ियाद शो ईमान शदीद शो ईमान क़वी शो ईमान कामिल शो तो ताबीर में वो आया सो तरह वाक़िया थी कि आमाल ज़ियाद थी आमाल ज़ियाद थी गुनाह नफ़री ईमान सच्चो व कैफ के ज़ियाद शो तो में ताबीर में सो को शदीद शो आया Dari mesoka Nabi show, Darul mesoka Kamil show, Darul bebe. Pakai keziat show, Shadid show, Nabi show, Bel mesobe. Kamil show. Jika amal kami mundur Allah situna neke paya. No pakai ki iman kami show, Naqis pakai ki show, Bel mesobe. Shiddat Shadid nadi balki se jide laka, Zaif ne, Kamil nadi balki se le, Naqis ne. कभी नहीं बल्कि ज़रीफ रे तमाश तायुब जवाब में होगा ताबीरात सरों में रहता होगा और या बबल हुए माँ इधर तक ज़्यादा तो नुकसान पर नूर न ईमान के रे क्या के रे ईमान रहा अब अमन शाह अल्लाह सदरहु वहुआ लिल-इस्लाम फहुआ अला नूर min Rabbi. Jadi mungkin misalnya dari bicara naga, Zawat akan mendengar nanti kita heran tahu. Amin mendengar, gue wayang yang dari kiman dikasih dan seru wayang. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. تصبح كذا، شيء إيمان ضرب يومنا نوزي أو شديد شيء قوي شيء بيعوضه ولا. Dan itu yang terakhir. Afaman syaraha sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Dapat insan iman ranas di atas.
ایمان رڼا سره مولانا صاحب کا دغه ایمان رڼا زیات ده سمانا دغه ایمان دومره رڼا ده چې هغه شیان چې هغه په دې سترګو نه ښکاري الله ورته الهام په ذریعہ دغه ایمان رڼا دومره زیات ده چې په مدینه کې ناشته حضرت عمر او لخر د یوم یاش په بدل لري او دې لخر ویني आवाज مرسي یا ساریتو الجبل ایمان رڼا ده دغه الهامات پته کې دغه الهامات کې ایمان رڼا ډیر ده دغه دومره رڼا ده په ایمان کې چې د تیار نه ښکاري د هر رڼا رڼا دي نو د شپې عبادت کې د ورځې عبادت کوي چې وار وخت په ذکر وځي ته کوئی شي نه د دې زیادت او نقصان لګم زیادت او نقصان مراد دیوایا بڑا کې په یو لګوي کنه چې په نور کې دریم سره آی کاټه جوړي دریم زیادت او نقصان په سکینه کې پوجا کې راځه سکینه اطمینان دغه اطمینان ډیر زیات دی دغه نه کې مال حلال شي بچي وړي شي نو پروا نه لري مال حلال شي پروا نه لري ایو مدد یو سړی راغی وی ولا دیو شو وټنی مال یې نه الحمدلله وإذا الحمد لله وحده إنا لله وإذا الحمد لله وجهه أو تسوي الحمد لله من بدي وجهه شكر لمال الله شو بدي إيمان الله شو مال الله شو إيمان الله شو بديم لما بيا الحمد لله وإذا من بدي كنيم الله شو بدي نيم قادر أو دريم لما بيا الحمد لله بدي مان الله شو بدي ما جانا لك الحمد لله الحمد لله الحمد لله لو بي الحمد لله بفسوي ایمان دې اخلاص وي سه اخلاص وي دې دې الحمد لله وي پس دې 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 پاتې دې 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 الحمد لله پسوي چې ما الله دې کړې مانه چې ته دې دې وکړې دې تسوي لیکيږي سکینه وي دا خدای جانه دې دا بلی جانه 10 روپے ورکې شي 10 روپے بلاره نو د مدرسې په شوال کې د 10 روپے ورکې دي او تر شعبان پورې په الله لازم باندې وایي او مخه دې چې ورسي یو باګور کې هغه شروع وکړم دې پرې تاسو کوی کې په خبره نو دا فرق شو دا بل جواب شو او څلورم جواب یې وره نو یو زیادت په حسب الکیف شو تعلیم تعبیرات سره جواب شدت او ضعف قوت او ضعف کمال او نقصان یاد رہی یا زیادت پر نور کے یا زیادت بچا کے پر سکینہ کے یا زیادت پر اطمینان کے دا سکینہ و اطمینان یو شیخ دے خیر ماتا تر فرق کا جتا سر پیش ہے ابراہیم علیہ السلام سوئے رب ارنی کیف تحیی الموتى رب ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ایمان خشتا لیکن صدا پارا غوارما ولكن ليطمئن قلبي اطمینان پیدا شي یہ مصدر ہوئے رضا زیادت اور نقصان پہ حسب اطمینان سکون قلبی اطمینان قلبی نور جوابونه به راشي ان شاء الله العزيز نو مولانا صاحب دا خو هغه مباحثو هغه تمام ذکر کړل اوس به یو کډې مونږ راشو د کتاب لا نو بیا مسکو کا سلام درته کتاب الایمان ارکل جبال جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دبا وحنا خود جو په کتاب الایمان کې د ایمان متعلق جسم مباحث ټول مې درته ذکر کړل بسم الله الرحمن الرحیم دلته یو سوال راځي اذا بسم الله كان باقي امام بخاری د کتاب سمح کړو رابشي نورو کې دلته نه نورو کې وراشي کربا کتاب ذکر کی رسول بسم الله
کله به بابونو کې راوړي د باب نه مخکې بسم الله او کله به داسې نه کارو کې چې یو باب په ذکر کې یو حدیث به پکې راوړي نو بیا وایي بسم الله الرحمن الرحیم نو بل باب په ذکر او کله به اون کتاب ختم کړي نو اخره کې بسم الله دې ځل وسکه یو جواب دلته کوم چې تاسو به پیش کله ما کتاب عنوان کې کتاب الفلان کتاب بیا بسم الله الرحمن کله بسم الله وي بیا وي کتاب الفلان کله د باب نامه کې کتاب دا بسم الله او کله یو باب ذکر کې چې بل ذکر کې نو ورپسې وځل وړي لکه بسم الله نو بعد حضرات په بدا د کاتب غلې تصرف د ناسخین او د کاتبانو دي مردا په سرپیانو د شال والا خبره چې کله کې مونږ خطا چې نو کې په کاتب ګورو دا کاتب ولې چې کله شي خطا چې په ځای ورول لکه په کاتب یې ورول دا حقیقت ده نو جوابونه مستحق کمزوري دي صحیح مزیدار مضبوط جواب درته وکړم دا بسم الله دې هغه دې ورول چې کوم دې راځي تعقل ده تعقل څه ته وایي تعقل لک معمولی مونږه ددنا سوته ویلې کېږي دګلې باندې یو خدای تعقل چې مانده لدی راځي دا تعقل نه یو دا تعقل چې وروړی خو بیا شروع کوي یو دا تعقل چې ودکیږي بیا شروع کوي دا تعقل نه دا د معمول مطابق تعقل دی دا نه ډېر تعقل دی راشي لکه څنګه احادیث بابونه شي ولګي او بیا په سلور ورځې پس ځان تیاری بیا لیکل بیا د درې ورځې سلور ورځې افتا هر څونه چې وي ځان ته مباحث برابرۍ نو بیا لیکل شروع کوي دا تعقل تاسو نه لیکل لکه مثال په توګه دا وحي بابونه ځان ته برابر کړو نو بیا صبر وکړه کتاب الایمان مباحث برابرۍ سورۃ الصلاحات کې سری دې سوچ کې فکر کې کوم باب کې کوم تفصیل کوم سوچ برابر کې دا مسوده برابر کې چې دا څه تعقل وی چې هغه د معمول مطابق تعقل دي چې د اسباب پرتري ومانه د اسباب پرتري او دې وړه د اسباب پرتري مو په بشر مراقات د اسباب پرتري او دې دا نه چې مسوده او اصلا د تیاری دې لپاره تعقل راوړي چې دا تعقل راشي او دې بیا ذکر کړي بسم الله دا مشهور جواب ده دا تعقل راشي او دې بیا دې بیا سره وړي لکه بسم الله نو کله دا شروع کی دې د وحي په خلاص کی دا عنوان کی جسات شي کتاب الایمان بس عنوان کې او دې بس کړي تعقل راغی او دا ایمان مباحث جوړ کړي چې بیا راځي کې بسم الله کله دا سیمو کې کتاب اخلاص کی عنوان مبدا تکي نه کتاب اخلاص کې عنوان مبدا تکي نه نو مباحث په یو ځای کې کینی دې بسم الله ولګي یا الله تعالی کله بدا چې یو باب ولګي یو باب او باقي باندې اکتفا وکي یو باب ولګي متعقل دی چې بیا شروع کوي بسم الله ولګي کله کتاب په میاس کې ورته تعقل راشي سببونه به کې سبب پاتې شي تعقل راشي نو سبب بل چې بیا شروع کوي بسم الله نبی شي په خبره نو دا چې بسم الله د کتاب په خاتمه کې او د کتاب په شروع کې هم نشانه ده بچدنه تعقل راشي او دې بیا شروع کوي نو برابر خبره ده چې کتاب شروع کوي یو باب شروع کوي کله شروع کوي بسم الله کله عنوان کیږي تعقل راشي درست بیا شروع کوي بسم الله او کله کتاب ختم کې نو د عنوان کې خوده بیا شروع کوي بسم الله ولګي یا دا تعاون بلې مو په شی ما کې تاسو باب قول النبي صلى الله عليه وسلم باب قول النبي كريم صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس بنا شویل د اسلام په پیندو سید ما تاسو د ویډیو په اول کې په فائدې رسولیه کې راځي په خصائص کې دا مې ویل میں امام بخاری خصائص و کیو خاصیت داری کہ یہ باب مصدر کئی و حدیث سر کر
هغه حدیث ورسته دی راوړي لکه دې باب کې راوړل او خپل دې او په دې باب کې حدیث راوړي راوړل ترجمه الباب ډېر وګړي دی دا نه پسې حدیث او عبد الله ابن موسی راوړي دی کله دې هغه کې څه وایي ول اسلام علی خمس شهادت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله الحديث تجلس كم حديث روي نقطة حديث الفاظ والنباب کے خاص نبي هذا الفاظ أروي كلام قول النبي روي أو كلام قول النبي ونوي باب قول النبي والإسلام على خمس أو كلام قول النبي ونوي تجلس وراشي إن شاء الله عليه نو أول داسكي دا تفنن في الرواية تفنن ناشنا ونبي طريقة استعمال وبعض العلماء بلا قول النبي أخذ كروي كم ذاك حديث مشهور إذا في أمر القبر أو كم ذاك مشهور نريد حديث أنا مشهور مصطلح هذا مشهور على الألسنة أو صوتي في العكس حديث مشهور ني فدي وصل قول النبي روي إذا جاءتها في دلالة إذا من جاء مقولا أو حديث والألسنة غير مشهوري نبي هذا قول النبي ضرورة وسرع الراوي لكن نقول كل خبر من سوق لما لا نسيب إذا تفننا بالإيمان قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس بناء الإسلام شبيلا على خمس أي من خمس لبنزو سيدونا استاذ خيالي نماذج التابلو ده استعارة تفسير ويلي بدل تمسكه ده إسلام تشبيه اليوم خيمة سلوات ذكر الإسلام في مشبه عليه مراد هم مشبه ورماوي اليد استعارة مصنفة كمدابر ذكر المشبه به ومراد مشبه ما كيه के बताना है ذكر المشبه الإسلام ده مراد هم مشبه رسول الله مبارک مراد خیمت الاسلام دے لیکن مقبل نفس مبارکہ کی تشبیہ خیمے سرا ورقلا ذکر مشبہ اسلام دیوائے مراد ہم مشبہ ومقبل نفس مبارکہ کی تشبیہ سرا ورقلا خیمے سرا نکم استعارہ شعبہ کنیا بالکنایا او بنا لوازمات خیمے ونیا بنا لوازمات الخيمين على مشبه لثابتين اسلام لي بنا لوازمات الخيمين على مشبه لثابتين اسلام استعاره تخيل اشوا او بيزستني مناسب مناسبات لازم نري خيمه بسرور مدري مناسب خيمه بدري استنو مدري کو ناقص ہے خیمه بسودری لگا بدری سرور مدری ہو یو کوٹ پیراندی سی بدری مدری کی خطبہ کوڑے ناقصی نو بزنس نے مناسب لازم نے بزنس نے مناسب دی نو بزنس نے د مناسبات د خیمه نوا او اسلام نے ثابتین ترشیح دی اشوا لازم د لوازمات او مشابهه مشابه ثابت دی ول تغییریا مناسب د مناسبات او مشابهه مشابه ثابت دی ول ترشیح دی اشوا ذکر الاسلام کی تشبیه په خپل نس کې د خیمه سره ور کوي اسلام مشابه شو مراد هم مشابه شو او حضور پاک په خپل نس کې تشبیه د خیمه سره ور کوي استعاره بالکنایه عمل اشوا او بنا د لوازمات د خیمه ثابت دی اسلام مشابه نو کما یو شو تخیلیا او پیندستنی مناسب د مناسبات د خیمه مشابهین دي او مشابه ثابت ترشیحی اشوا بعض علماء وسوي ودا استعاره التمثيل استعاره بس كده تفصيل पे जाए बात अब की है तब तो समानी के वेले से तफसील देता है चिकान उमूरी أين بهيئة منتظرة أنت كان أموري أين بهيئة منتظرة الذي هيئة منتزعة متعددنا أغي هيئة منتزعة متعددة وليس التشبيه
او دا یو مثال ویل دی که ستاسو یاد دی روپۍ کړی مې یره ده دریاب بشي لکه نور چې سار راخېږي نور چې سار راخېږي نو هغه څه تشبیه ورکوي كالمرآة في كف الأشل مرآة في كف الأشل شیشه چې وي غونډه او د ګوزني په لاس کې د ګوزني د اشل ګوزني په لاس کې شیشه ده داسې کېږي نو شاعر څه ته کوي هلته یې وکتل چې نور هم غونډې دي نور او افق نه چې دي نو به ستا خیالي حرکت همدې معلومېږي وروسته په حرکت څوک نه پوهېږي خو د یو د دې غاړه چې اوچتېږي نو حرکت باندې سړی پوهېږي او د هغې نور هغه خپل هیئت هم دی او د غاړې هغه هیئت دی نو دا ټول امور نه د یو هیئت راوانه شي تدویر د شمس رنګ د شمس حرکت د شمس د هغې نه د یو هیئت راوانه شته دلته ګوزني چې لاس رقی شیشه ګول ده هغه هم پړق پړق شان کوي د نور په شان دی او متحرک هم دی د دې نه د یو هیئت راوانه شته نو هغه هیئت د دې هیئت سره مشابه كالمرآة في كف الأشل أبلغ الشيء أو بشيء دلتا کسی شيء دی دلتا رسول الله صلى الله عليه وسلم خیمیتا خیمه چې حبیبی پینځستنې لري د دې نه یو هیئت روانه شته او بل هیئت اسلام او د هغه پینځستنې دي د هغې نه یو هیئت روانه شته د دې یو هیئت د بل هیئت سره تشبیه ورکړي هیئت منتزعه د اسلام او د پنځو ستنو او چې اسلام حامل په دې پنځو څیزونو باندې دې نه هیئت واغېسته او هلته کې بل هیئت سره واغېسته د خیمې نه پنځه ستنې او خیمه ورباندې حامله نو دا هیئت یې د هغې هیئت سره تشبیه کړه بنيت على خمس وبينزو شيئا باندې بنا وبينزو شيئا ابينزو کوم درست ودر دراشي یو تصدیق دی شهادت لا اله الا الله او سلور اعمال كما اعمال سنه صلاه صوم زکات او حج دی په دې بينزو باندې بنا دی نو غرض د امام بخاری رحمت الله علیه سره چې اسلام مرکب دی ورغله معلوم کا اسلام د جان مرکب شو د بيزو سيزونه او هر مرکب يزيد وينقص ماوي جماهير محدثين هم دا څه اسلام د بيزو مرکب شو او هر مرکب يزيد وينقص داوی وکړه او بیا صراحتا دا وکړي چې وو قول وفعل یعنی مرکب دی ويزيد وينقص ور صراحتا داوی وکړه او د دې بیا د محمد دلایل شروع کی او په جوابونه شروع کو بس پرې وکړي په وګړه چې موږ د اسلام ولا تفسیر کې جواب ورکړه الله سبحانه و تعالی